أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء کرها. نن زمون د بیان موضوع ده د زنانو حقوق. الله تعالی فرمایي: یا ایها الذین آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرها. سورۃ النساء آیات نمبر 19 کی اللہ تعالی فرمائی: اے ایمان والو، ندی حلال تاسو لرا چې په میراث کې واخلئ تاسو زنانو لرا په زور. یعنی نن سبا دا رواج او طریقه په بعضو جاهلانو کې شته چې زنانه لرا میراث ګڼي او په زور به لیوارتا واده کوي، یا بل د خاوند خپل او رشتہ دار ته یا به هم دغه شان کور کې کینولی وي. وایي موږ دې ته د واده اجازت نه ورکوو، حالانکه هغې ته شریعت د واده اجازت ورکړی دی چې چا سره یې خوښه وي، سره د رضا د مشرانو د هغې چې هغه د هغې پلار، زوی او ورور وغیره دي، تسخر او لیوار وغیره د خاوند د باقی خپلوانو. په دې کې څه کار او اختیار بیا نشته. د جاهلیت څه قانونو که د چا په کور کې به جنۍ پیدا شوه نو پلار به یې د خلکو نه پټېدو چې څوک راله دا بد زیري رانکړي، او غوسه به و، سوچونه او فکرونه به یې کول چې آیا دا به اوس د ځان سره ساتم او که نازمه کې به ژوندی ښخوم. چې کله اسلام راغی قرآن کریم کې د دوی دا بد رویه او بد اخلاق په مقام د مذمت کې ذکر کړل. الله تعالی په سورۃ النحل کې فرمایي: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. سورۃ نحل آیات نمبر 58 واخلي تر 59 پورې دا وګورئ چې ترجمه یې دا ده: کله چې زیری ورکړی شي یو تن د دوی نه په لور سره، شي د هغه مخ تور او وي هغه د غم نه ډک، ځان پټوي د خلکو نه د وجې د بد هغې نه چې زیری ورکړی شوی دی ده ته په هغې سره. آیا وساتي هغه یعنی لور په ذلت سره یا ښخه کړي په خاورو کې؟ خبردار ناکاره د هغه فیصله چې دوی کوي. دغه شان اسلام د لور په تربیت او د هغې سره په ښه سلوک کولو تیزی ورکړه، او دا خبره یې واضحه کړه چې لور د الله تعالی یو لوی نعمت دی او دغه شان د کور برکت دی. د جاهلیت قانون سو جاهلیت کې عموماً به د پلار
د پاره دا جایز وو چې هغه خپل لور ژوندۍ ښخه کړي، بلکې دا کار به د پلار دپاره د عزت نښه وه. چې کله اسلام راغی، اسلام څه وایي؟ په قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، سورة تکویر آیات نمبر 8 او 9. کله چې د دوی او کله چې د ژوندۍ ښخې شوي په باره کې تپوس وکړی شي چې په کومه ګناه وژل شوې ده. اسلام خلک د لوڼو د ژوندۍ ښخولو نه ویرول. په زنانو باندې د جاهلیت د زمانې ظلمونه او زیاتي نور هم ډیر زیات دي چې ښځه هغوی له د دغې ظلمونو او زیاتو نه نجات او خلاصې ورکړي. او هغه ظلمونه او زیاتي تاسو په هغه کتابونو کې لوستلی شئ کوم چې په دې موضوع باندې لیکلی شوي دي. لہذا اوس به موږ په دغې باندې اکتفا وکړو. الله تعالی دې موږ له په قرآن او په حدیث باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.